السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن زمونږ د کورس 5 نمبر درس دی. په تیر درسونو کې مونږ د حروف تهجی یو تقسیم کړی و چې د هغه تقسیم په اعتبار سره حروف تهجی په 3 قسمه باندې وو. یو هغه چې هغه همیشه د پاره په درون اواز سره او په ډکه خوله باندې ویلی شو، هغه 9 حروف و، هغې ته حروف مستعلیه ویلی شي. او دویم هغه حروف چې هغه کله په ډکه خوله باندې ویلی شي او کله باریک ویلی شي، هغه 3 حروف و، هغې ته حروف شیبه مستعلیه ویلی شي. او نور 19 حروف داسې دي چې هغه همیشه د پاره باریک ویلی شي، چې دا ټول تاسو په تیرو درسونو کې پیژندلی دي. او اوس په دې درس کې د حروف تهجی دویم تقسیم به کوو. مونږه حروف تهجی دویم تقسیم دا د مخارجو په اعتبار سره ده. مخارج د مخرج جمع ده، او مخرج چې د کم ځای نه حرف ادا کیږي هغې ته مخرج ویلی شي. مثال کے طور پہ څوک سوال وکړي چې د عین مخرج څه ده، نو د دې سوال مطلب دا ده چې عین د کم ځای نه ادا کیږي. څوک سوال وکړي چې د تا مخرج څه ده، نو د دې سوال مطلب دا دی چې تا د کم ځای نه ادا کیږي. دا د ژبې نه ادا کیږي، ژبه په خوله کې د کم ځای سره ولګي، بیا تا ادا کیږي د غاښونو سره، د شونډو سره، یا د حلق نه ادا کیږي، د مرۍ نه ادا کیږي. نو د دې سوال مطلب دا ده چې تا یا عین یا بل حرف چې څوک سوال وکړي چې د دې مخرج څه ده، نو مطلب دا ده چې دا د کم ځای نه دغه حرف ادا کیږي. مخارج په 3 حصو کې تقسیمولی شي. یو هغه حروف چې هغه د مرۍ نه ادا کیږي، او د مرۍ نه چې کم حروف ادا کیږي هغه 6 حروف دي، او دې ته حروف حلقي ویلی شي. حلق مرۍ ته ویلی شي، او دغه 6 حروف دا د مرۍ نه ادا کیږي، نو په دغه وجه باندې دې ته حروف حلقي ویلی شي. حروف حلقي 6 حروف دي: حمزه، ها، عین، حا، غین، خا. دغه 6 حروف دا د مرۍ نه ادا کیږي. او بیا د مرۍ 3 حصې دي. یو د مرۍ بیا 3 حصې دي. یو ادنای حلق. ادنای حلق دا د مرۍ د ټولو نه اوچته حصه چې کومه ده، د ژبې د جرړې سره چې کومه حصه ده، دې ته ادنای حلق ویلی شي. او د مرۍ دویمه حصه وسط حلق. د مرۍ مین چې کوم ده، کوم ځای کې چې دا هډوکی راوچت شوی وي، دغې ته وسط حلق ویلی شي. 2 حروف د دې نه ادا کیږي. او یو د مرۍ بالکل لاندې حصه چې کومه ده، هغې ته اقصای حلق ویلی شي. 2 حروف د دې نه ادا کیږي. ادنای حلق د مرۍ چې د ټولو نه بره کومه حصه ده، هغې نه 2 حروف ادا کیږي: غین او خا. د برنۍ حصې نه 2 حروف ادا کیږي: غین او خا. او د مرۍ د منځ نه هم 2 حروف ادا کیږي: عین او حا، بغیر نقطې والا عین او بغیر نقطې والا حا. دا د وسط حلق نه ادا کیږي. اقصای حلق نه هم 2 حروف ادا کیږي: حمزه او ها. غټه ها چې کومه ده، دا د اقصای حلق نه ادا کیږي. نو د مخارجو تقسیم هغه په 3 حصو کې تقسیمولی شي. اولنۍ حصه هغه حروف چې هغه د مرۍ نه ادا کیږي،
دې ته حروف حلقي ویلی شي او دا ټول شپږ حروف دي. دا بیا په درې حصو کې مرۍ هم تقسیم شوې ده، یو ادنای حلق، یو وسط حلق او یو اقصای حلق. د ادنای حلق نه دوه حروف ادا کیږي، غین خا، نقطې والا غین او نقطې والا خا. او د وسط حلق نه بغیر نقطې والا عین او بغیر نقطې والا حا دا ادا کیږي. او اقصای حلق نه هم دوه حروف ادا کیږي، همزه او ها. نو دغه شپږ حروف دې ته حروف حلقي ویلی شي، همزه، ها، عین، حا، غین، خا. په دې شپږو حروفو باندې مشق وکړئ. اولنی یعنی همزه، ها دا د اقصای حلق د حلق د لاندې حصې نه ادا کیږي، او عین، ها دا د مرۍ د درمیانې منځنۍ حصې نه ادا کیږي، او غین، خا دا د مرۍ د ټولو نه اوچتې برنۍ حصې نه ادا کیږي. نو په دې باندې مشق وکړئ، پریکټس پې وکړئ، انشاءالله په خپله باندې به دا بیا د صحیح ځای نه ادا کیږي. نو الله جل شانه دې مونږ او تاسو د قرآن کریم د صحیح زده کېدلو توفیق را نصیب کړي او په هغې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.